بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعینو، دا نوی امتحان چې راغلی دی د وایرس په شکل کې او تعاون دی وبا ده، یقینا د ډیر غور او فکر مقام دی. الله تبارک وتعالی خپل قدرت موږ ته ښایي. هغه څومره عظیم ذات دی، څومره قادر ذات دی، قوي ذات دی چې دعوی خلقو کولې. موږ سره ټکنالوژي ده، موږ سره پاور دی، زموږ میډیکل طبابت ترقي کړې ده. الله تعالی ورته ښایي چې دغه وړوکی جراثیم دی د مقابله تاسو نشئ کولی. او مخکې بیماري راتلی په وړو علاقو کې، په وړو ښارونو کې، ملکونو کې، او دا داسې بیماري ده چې هغه عالمي بیماري شوله. ټولې دنیا کې مشرق و مغرب، شمال او جنوب کې خوره شوله. الله تبارک وتعالی یقینا خپل قدرت هم ښایي او موږ او تاسو ته توبې موقع ده چې موږ توبه وباسو، د خپلو غلطیو اعتراف وکړو. زموږ نوجوان نسل دین نه لرې شوی دی، مانځه څخه لرې شوی دی، بس ودرېږي په اډې کې، په پمپ کې او په ټول بس کې 4 کسان 5 کسان منځو کې یا ونه کې، نور الله حافظ دی. دغه رنګې د دین نه لرېوالی دی. ښځې راوځي، بېحایي عامه شوې ده، د حرام او حلال تمیز ختم شوی دی، بینکاریو کې د سود نظام روان دی، دغه رنګې ظلم روان دی، په ناحقه فتوې دي، مسلمانان قتلیږي، ظلمونه کېږي، د ذاکرانو پسې، نیکوکارو پسې مسخرې کېږي، ټوقې کېږي، ټقالې کېږي، د فقیرانو عزت نشته دی، د دنیادارو چاپلوسي ده، د هغوی ښهوالی دی، غیبتونه روان دي، حسد روان دی، ریاکاري روانه ده، د قرآن تلاوت د زړه په شوق باندې نه کېږي، چې کېږي هم دپاره د ریا کېږي، علم دپاره د دنیا د حصول کېږي. نو بېشماره بیمارۍ دي. دغه رنګ امتحانات موږ ته موقع راکوي چې د خپلو غلطیو ازاله وکړو، توبه وباسو، الله تعالی طرف ته رجوع وکړو. زموږ مسلمانان وروڼه په تکلیف کې دي. په شام کې څه حال دی، فلسطین کې څه قصې روان دي کلونو څخه، کشمیر کې څه حال دی، افغانستان کې څه حال دی. د هغې مسلمانانو غم، دک، درد به موږ خپل ځان کې پیدا کړو، د هغې دپاره دعاګانې وکړو. که عملي څه کولی شو نشو کولی، هغه درد خو محسوس کړو. رب کینې موږ به تاسو دغه بیماري، دغه هدایت سبب جوړ کړي. ځکه چې کومه بیماري ته الله تعالی طرف ته مایله کړي، نو دا د الله د خوا نه رحمت دی. حدیث مبارک کې راځي چې مسلمان په خپې کې چې ازغې لاړ شي، مسلمان بیمار شي، تبه پرې راشي، الله یې د ګناهونو نه داسې پاکوي لکه ونې څخه چې پاڼې رژېږي. پاڼې ورژېږي، ونه صفا شي، خالي شي. دغه رنګ چې انسان بیمار شي، هغه تکلیف پرې راشي، نو ګناهونه یې دغسې پاک شي، دغسې ته ورژېږي لکه انسان چې د ګناهونو نه بلکل خالي، د ونې په شانتې، د ډانچې په شانتې ودرېږي. نو فلهذا بیماري حق ده، په دې باندې صبر کول پکار دي. دغه وایرس یا دغه امتحان چې دی، دې ته طاعون ویل کېږي په عربۍ کې. حدیث مبارک کې راځي که مسلمان باندې دا تکلیف راشي او هغه صبر وکړي، استقامت وکړي، هغه پکې مړ شي، نو الله تعالی به هغې ته د شهادت مرتبه نصیب کړي. حدیث کې 2 کسان راغلي دي چې هغه شهیدان دي. هغې کې یو هغه کس دی چې هغه د ذات الجنب د نمونې بیمارۍ کې وفات شي، د ګېډې بیمارۍ کې وفات شي، هغه چې دیوال لاندې راچپه شي، دیوال پرې راوغورځېږي، هغې کې وفات شي. دغه رنګې سورلۍ نه چې دی راوغورځېږي، هغه وفات شي، دیوال پرې راوغورځېږي. او همدغه رنګې چې دی بل هغه مطعون دی، چې طاعون مرض کې څوک وفات شي، نو هغه شهید دی. فلهذا حدیث مبارک کې راځي مسلمان هر کار په خیر کې دی. چې نعمت ورته ورسېږي شکر وباسي، الله ترې راضي کېږي، او چې مصیبت ورته راورسېږي نو هغه صبر کوي، الله ترې راضي کېږي. په دغه مشکل کې موږ ته پکار دي د صبر مظاهره وکړو، استغفار نه کار والو، او توبه وباسو د الله بارګاه کې. همدغه رنګې مونځ ته رجوع وکړو، سورت استغفار ولولو موږ. همدغه رنګې کامل اودس وکړو. اودس د طهارت ذریعه ده، او دغه بیماري چې خورېږي هغې غټه وجه چې ده هغه د طهارت نشتوالی دی. اسلام ښکلی دین دی، اودس ښکلی عمل دی. سړی اودس کوي، 5 وخته مونځ کوي، یقینا الله تعالی به دغه بیماریو څخه په حفاظت کې ساتي. د سهار او ماښام اذکار راغلي، حدیث مبارک بزرګونو سلګونو حدیث مبارکه دي، هغه لوستل پکار دي. بسم الله الذي لوستل پکار دي، اعوذ بکلمات دا لوستل پکار دي، سورې فلق او ناس لوستل پکار دي، سورې فاتحه شریف لوستل پکار دي. دا هغه اشیا دي چې انشاءالله په دې سره الله تعالی موږ ته دغه مصیبت څخه نجات راکوي. باقي دا دی چې حدیث مبارک کې راځي چې کم قوم کې فحاشي عامه شي، غلطکاري عامه شي، الله تعالی به داسې بیمارۍ په هغوی باندې نازلېږي چې د هغوی تذکره به ستاسو پلرونو، ابا او اجدادو هم نه وي اورېدلي. لکه دغه بیماري ده، عالم کې خوره شوې دا بیماري، او د دې مخه نه نیول کېږي. نو الله تعالی طرف ته رجوع پکار ده، د خپلو اعمالو محاسبه پکار ده، انفرادي طور باندې هم، په کور کې هم، ماحول کې هم، په ګاونډ کې هم، او په عالمي سطح باندې هم د تمام امت محمدي دپاره دعاګانې کول پکار دي چې الله ورته هدایت نصیب کړي، الله ورته د نیکۍ توفیق نصیب کړي. جناب سیدنا مبارک رحمه الله زموږ والد ګرامي، زموږ مرشد و رهبر، هغه مبارک به داسې موقعو باندې د صدقاتو خاص اهتمام کولو، مال به حلال کړلو، د قرآن ختم به یې وکړلو،
مبارک به هغه ته درود ناریه تعلیم ورکول چې هغه لولئ نو دغه شان نه کار اخیستل پکار دي، حقدارو ته حق ورسول پکار دي، زکات ادا کول پکار دي، فقرا او مساکینو ته خیرات ورکول پکار دي. الحمدلله د اسم ذات ذکر بهترین ذکر دی، په سینې کې موږ الحمدلله هغه ذکر کوو. خصوصا لطیف اخفا چې د هغه د پیپرو سره سږي سره نږدې ده هغه ذکر په کثرت سره کول پکار دي. امید دی چې رب کریم به دغه مشکل موږ او تاسو باندې اسانه کړي. باقي دا دی چې موږ که په کورونو کې یا په بیټک کې په هر ځای کې د الله یاد باید موږ سره وي. د توبې دروازه د وخت د مرګ پورې بند نه ده. انسان تر څو پورې چې دی هغه غرغره د مرګ نه وي کړي هغې ته توبه چې ده د هغې الله تعالی قبلوي، نو توبه کول پکار دي، استغفار کول پکار. حدیث مبارک کې راځي انسان توبه وباسي د ګناه څخه داسې پاک کېږي لکه سره چې ګناه نه وي کړي. فلهذا مناجات کول پکار دي، الله طرف ته رجوع کول پکار دي. رب کریم دې موږ او تاسو شفای کامله نصیب ساتي، حفظ امان موږ ته نصیب ساتي، او د هر قسم آفات او بلاو څخه دې موږ او تاسو ته حفاظت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.